أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سورة هود 42 نمبر آیت. په دې 42 نمبر آیت کې د کشتۍ او دغه طوفان مختصر احوال دي او د دې سره سره د نوح علیه السلام د کورنۍ او د اولاد مختصر ذکر دی. د دې حاصل دا دی الله تعالی وایي وهي تجري بهم او دا کشتۍ چرېدله بهم د دوی دپاره. د کوم مسلمانان چې پکې ناست وو د مسلمانانو دپاره د کشتۍ چرېدله فی موجن په داسې چپو کې کل جبال چې هغه به شان د غرونو وي، د غرونو شان د لوړې لوړې چپې به روانې وي، لیکن دا کشتۍ راګیرولې نه شوه، خرابولې نه شوه. داسې مضبوطه کشتۍ وه او محفوظه. نو په دې منځ کې چې کله دا د طوفان آغاز شروع شو او له غرونو سرونه پټ شوي نه وو او نورې اوبه شروع شوې او کشتۍ روانه شوله. نو د نوح علیه السلام یو زوی و چې هغې تاریخ د هغې نوم کنعان ذکر کړی دی. هغه د کشتۍ ته نه راخوت او د کشتۍ نه په تیښته باندې په یو ډډه باندې روان. نوح علیه السلام د کشتۍ نه ولید او هغې ته یې اواز وکړ چې راشه زموږ سره کشتۍ کې کښېنه. د نوح علیه السلام دا کم دعوه چې دله ورکړې موږ سره کښېنه. نو دې کې تفسیر معرف القرآن دوه احتمالونه ذکر کړي دي. یو دا ده چې د دې زوی دا کفر دی نوح علیه السلام ته نه معلوم، ځکه دې د کافرانو سره پټې رابطې وي، ښکاره باندې د کفر اظهار یې نه کوه، لیکن پټ تعلق یې د کافرانو سره و، د هغې سره مضبوطې همدردیانې موجودې وي. او د دې علم نوح علیه السلام ته نه و. نو نوح علیه السلام خیال دا و چې دا به مسلماني، نو ورته ویل راځه کشتۍ کې کښېنه. او دویم احتمال دا ده چې کېدای شي نوح علیه السلام ته به پته وه، لیکن نوح علیه السلام چې کوم دعوت ورکړه چې موږ سره کښېنه، دا به دې معنا سره ده چې ایمان راوړه بیا زموږ سره کښېنه. وایي د دې مثال داسې دی لکه سړی چاته ووایي چې پاسه لمونځ وکړه، نو دې دا معنا نه ده چې پاسه په بېلمازه باندې وکړه، بلکې مطلب یې دا دی چې د لمونځ دپاره اودس شرط دی، اول اودس وکړه بیا لمونځ وکړه. نو کشتۍ ته ختل هم د هغې دپاره ایمان ضروري و. نو معنا یې دا شوه چې اول ایمان راوړه بیا موږ سره راشه. د نوح علیه السلام 4 زامن او تقریبا 4 زنانه وي. په دې کې چې کوم دا سوره مریم کې به بحث راشي چې دا مسلمانه نه وه، او یا دا ده چې نوح علیه السلام ته د هغې علم نه و او دا پټه مسلمانه نه وه، یا دا ده چې په هغه شریعتونو کې د داسې خلکو سره نکاح کول ممکن و، او دریم احتمال دا دی چې دا په ښکاره باندې کافره نه وه، لیکن د کافرانو یعنې د خپل وروڼو سره یې رابطې قوي رابطې لرلې. او د مسلمانانو معلومات د نوح علیه السلام د خاندان معلومات به یې کفارو ته خپل وروڼو ته په ټیم باندې لېږل، خپل خاندان ته به یې لېږل چې زموږ خاوند داسې مشوره وکړه، داسې بحث یې وکړو. نو هغې کافرانو به د هغې په مقابل کې خپل تدبیرونه نیول. د مسلمانانو رازونه خورول، بېځې او کافرانو ته حواله کول دا د نواقض الایمان نه دي. نو په دې طریقه باندې دا د اسلام نه بهر وه او دا غرقه شوې ده په اوبو کې. نو دا داسې لاړله. د نوح علیه السلام باقي 4 زامن وو. د یو نوم حام دی، د بل نوم سام دی، د بل نوم یافیس دی، او 4م کنعان دی. 3 مسلمانانو او د یو پکې مسلمان نه و یا د مسلمانانو نه باغي شوی و. نو په دې کې دغه کوم زوی چې باغي دی د هغې ذکر دی چې دا نوح علیه السلام سره خبرې وشولې، د نوح علیه السلام خبره یې وانه اورېدله. او د فاسقانو پاجرانو فطرت داسې د قیامته پورې همیشه دپاره چې د نیکانو خلکو محفل کې نه کېناستې شي او نه یې برداشت کولی شي. نو په دې وجه باندې سیلاب را روان دی او محفوظه کشتۍ موجوده ده چې د هغې غټوالی مقدار موږ مخکې ویلی دی چې تقریبا 300 ګزه اوږده کشتۍ ده، 3 چته ده او دغه شان کې 30 ګز لوړه او دغه شان کې 50 ګز پلنه، دومره لویه بحري بیړۍ موجوده ده. لیکن د نوح علیه السلام په خوا کې دا کس کېناستی نه شي، ځکه چې ایمان یې نشته دی. چې کله سړی بې ایمانه شي نو بیا د نیکانو خلکو محفل کې دی برداشت نشي کولی، نشي کېناستلی، نو دی غرق شو. نو دا یو دلیل د دې دپاره هم شو چې د هر انسان د نجات دپاره ایمان او عمل ضروري دی. او خانداني قصې نه پکارېږي چې زما د خپلوانو سره د نیکانو خلکو سره تعلق دی، اصلي تعلق دی، عمل مې نشته دی. او یا داسې دی چې په خاندان کې څوک نیک سړی تېر شوی دی، نو څو پورې چې ایمان او عمل نه وي نو دغه خبرې کار نه ورکوي. نو الله تعالی وایي وناده اواز وکړو نوح ابنه، نوح علیه السلام خپل زوی ته
موږ وویل چې د هغې په تاریخ کې کنعان نومې دی. وکانه فی معزل او دا و په یوه ډډه د دې کښتۍ نه، د کښتۍ نه په یو طرف باندې روان و غر ته خود. د هغه وخت خبره ده چې کله غرونه اوبو پټ کړي نه او د طوفان ابتدا وشوله. وروسته بیا د نوح علیه السلام د دې خبرې نه هم معلومیږي او تاریخونو هم داسې نقل کړي دي چې کله دا طوفان تقریبا 6 میاشتې جاري و، مسلسل جاري و، او په 6 میاشتې طوفان کې د اوبو سطحه چې کومه ده د لوړو غرونو نه تقریبا یو روایت مطابق 15 غز او دویم روایت مطابق 50 غز د لوړو غرونو نه د سطحه برختري و. لیکن نزوی خیال دا و چې زه به د غر سر ته وخېږم، دا دومره غټه خبره نه ده، معمولي اوبه دي، زه به ترې بچ. نو نوح علیه السلام ورته وویل چې یا بنی ارکب معنا، ای زویه سور شه زموږ سره په دې کښتۍ کې، ولا تکون او ته مه کېږه مع الکافرین د کافرانو سره، کافرانو سب کې مه ودرېږه ګنې غر کېږي. قال نو د زوی ورته وویل سآوي زر ته چې زه به ځای ونیسم الی جبل په غر کې، د غر سر ته به وخېږم. یعصمونی بچ پکې ما لره، یعصمونی بچ پکې ما لره من الماء د اوبو نه، د غر سر به ما بچ کړي. قال نوح علیه السلام ویل لا عاصم الیوم، نشته رې هېڅ بچ کېدونکی نن ورځ من امر الله د حکم د الله نه، د الله د عذاب نه بچ کېدونکی نشته، الا من مگر هغه څوک به بچ کېږي رحمه چې الله پرې رحم کړی. رحم والا خلق بیل نور د غرونو سرونه او کورونه اوس په دې عذاب کې څوک بچ کولی نشي. نو دوی را په دې خبرو کې و چې وحال بینهم الموج، رامنځته شوله په دواړو په منځ کې یو الموج یو لویه چپه راله، او دومره لویه چپه وه چې بس د یو بل نه دوی په منځ کې راله او د یو بل نه یې پناه کړه. فکان من المغرقین، دا شه د غرق کېدونکو نه، دا کنعان هم په اوبو کې غرق شو. دغه طریقه باندې سیلاب موده چې کومه ده نو دا 6 میاشتې تاریخ نقل کړی دي. دا مستند تاریخونه دي اگر چې احادیث او قرآن نه دي. او په دې کې بیا هم بحث شته، مخکې موږ ویلي ده چې آیا دا طوفان په ټوله دنیا باندې و که نه په خاص ایسر دنیا باندې و. دواړه قسم اقوال به کافي مشهور دي، لیکن صحیح قرآن او حدیث په دې کې نشته چې د عذاب د کوم ځای پورې و د کوم ځای پورې نه و. امام طبري رحمه الله او دغه شان امام بغوی رحمه الله خو ذکر کړي دي چې خانه کعبه ته الله تعالی اوچته کړله پورته، دا نه وړوبه شوې او باقاعده به د غونډو علاقو باندې اوبه راوختې وي. دغه روایت نه خو معلومیږي دا چې د سیلاب دی عامي، لیکن ځینې خلکو خیال دا دی چې یعنې دا به خاص په عراق او نور دنیا کې نه، دا تفسیري او تاریخي احتمالات دي، نه د عقیدې او د عمل سره څه تعلق شته او نه به د قرآن او حدیث صریح روایت شته. د دې نه وروسته دا طوفان 6 میاشتې بعد په ختمېدو شو. نو ختمېدلو طریقه یې دا وه، الله وایي وقیل وویلی شو یا ارض ابلعی، ای ځمکې تېرې که ماءکې اوبه خپلې، یعنې خپلې اوبه ځان ته بېرته راکاږه، کومې چې د ځمکې نه راوتلې وي هغې اوبو ته وویلی شو چې بېرته راکاږه دا اوبه. ویا سما او یا اسمانه اقلعی، بند شه، یعنې اوبه بندې که. وغیز الماء او وچې شي، په دې طریقه باندې اوبه وچې شوې، ځمکې خپلې اوبه بېرته راښکلې. د اسمان نه چې کومې راورېدلې وي نو تفسیري مظهري ذکر کړي دي چې د هغه د نهرونو سیلابونو په شکل کې منتقل شوې چې خلک ته فایده پورته کړي، او دغه شان د ځمکې خپلې اوبه بېرته راښکلې، اسمان بند شو د هغې نه وروسته، نو بس عذاب ختم شو. وقضی الامر، پوره شه کار، کم کار چې الله ته منظور هغه وشو. واستوت علی الجودي، او ودرېدله دا کښتۍ په جودي غر باندې. جودي غر چې کوم دی دا د عراق موصل نه شمال طرف ته، شمال طرف ته یوه جزیره ده، او د دې جزیرې نوم ابن عمر په نوم باندې دا جزیره مشهوره ده. د دې جزیرې سرحد چې کوم دی نو د ارمینیا سره ټچ شوی دی. ارمینیا چې کومه ده دا هغه ملک دی چې دا یو کلاو ملک دی، او د دې سرحد د ابن عمر جزیرې سره ټچ دی. دغه سرحدي علاقه چې کومه ده نو دا اکثري شړه ده، ډېره غټه سلسله د دې شړه او غریز علاقه ده. دغه غریز علاقه په دوه حصو کې تقسیم ده، یو ته جودي وایي او بل ته ارارات وایي. نو د قرآن نه معلومیږي دا چې دغه شړه علاقه کې دا کښتۍ په جودي غر باندې ودرېدله، لیکن موجوده تورات لیکلي دي چې دا په ارارات باندې ودرېدله، په دویمه حصه باندې ودرېدله.
د تفسیر معرفت القرآن تحقیق دا دی چې قرآن چونکې داسې کتاب دی چې د هر قسم تغییر تحریف نه محفوظ دی، چا پکې ګوتې نه دي والي. تورات محفوظ کتاب نه دی، قرآن محفوظ دی، تورات محفوظ نه دی. اخو د ضایع کېدو نه بعد 400 کاله وروسته لیکلی شوی دی، نو یقیني روایت یقیني نه شو او د قرآن روایت یقیني دی. نو معلومه دا شوه چې دغه د ارارات والا قول د تورات چې کوم دی د صحیح نه دی، او دا کښتۍ په د ارمینیا په سرحد غریزه علاقه کې د جودي علاقه باندې دا ودرېدلې ده. اکثر مستند تاریخونه چې کوم مخکینی تاریخونه دي هغوی هم داسې لیکلي چې کښتۍ په جودي غر باندې ولاړه وه، لیکن یوازې د تورات نه علاوه چې تورات وایي چې په ارارات باندې وه. د ځینې علماو خیال دا ده چې دغه غونډ شړ غریزه علاقه چې کوم ده د ارمینیا، نو د دې غونډې شړې نوم او غریزې علاقې نوم ارارات دی او جودي پکې دننه یوه حصه شوه. نو که داسې شي نو بیا به بې سمون خوري چې ارارات غونډه شړه واخله او جودي پکې خاص حصه واخله. لیکن که داسې نه وي نو بیا جودي والا قول صحیح، ځکه چې قرآن ذکر کړی دی. ارارات والا قول بیکاره، ځکه چې هغه یقیني نه دی. نو په جودي غر باندې دا کښتۍ ودرېدله. د یورپ او دغه شان کې د هند چاینا چې کوم مشهور تاریخدانان دي هغوی لیکلي دي چې په جودي غر باندې ودرېدله او د دغې کښتۍ ډېر زیات پرې او سامانونه د عراق او د موصل په مختلفو علاقو کې اوس هم پراته دي، کورونو کې خلک یې ساتي د تبرک دپاره. نو دا دلیل دی په دې معنی چې هم په دغې علاقه کې ولاړه ده او دې نه بهر تلي نه ده. وقیل اویل شو بعدا لقوم الظالمین، چې لرېوالی دي د رحمت نه د داسې قوم دپاره چې ظالماني. کم خلک چې ظالمان نو هغه د الله تعالی د رحمت نه لري. بعدن لرېوالی ته ویلی کېږي. دویمه جمله نه ده ذکر شوې، لیکن عربو عام د اصطلاح نه په خپله معلومیږي چې دا لرېوالی د رحمت نه دی. او ظالم چاته ویلی کېږي؟ د ظالم تعریف مخکې موږ ځای په ځای باندې کړی دی. ظالم دې ته ویلی کېږي چې بس حقدار ته حق نه حواله کړي. دا یې لنډ خلاصه تفسیر دی. نو بیا د ټولو نه غټ ظالم هغه سړی شمارلی کېږي چې د الله تعالی حق نه مني، او د الله تعالی په حقونو کې لوی حق توحید او اسلام او شریعت. نو ځکه الله تعالی مشرکینو ته شرک ظلم عظیم ویلی دی، او باقی کبایر چې کوم دم ظلمونه دي لیکن عظیم نه دي، لږ ښکته دي. د انساني او د مخلوقاتو حقونه د خپلو لاندې کول دا هم ظلم دی، لیکن دغه د غټ ظلم نه لږ راښکته ظلمونه دي. نو الله تعالی وایي چې کوم خلک ظالمان دي نو هغوی د الله تعالی د رحمت نه لري. دا وویلی شو. دا چا وویلو؟ قرآن دی کې ذکر نه دی کړی، لیکن ځینو تفسیرونو رایې دا ده چې دا وینا د فرشتو له سایډ نه راغله او عام د هر طرف نه د اواز راغی. په دې وخت کې چې کله به وچې شوې کښتۍ ودرېدله، د هر طرف نه اواز راغی چې بعدا لقوم الظالمین، ظالم قوم دی د الله تعالی د رحمت نه همیشه دپاره لري. یعنی قیامت پورې دغه نظام ده چې کوم خلک ظالمان دي په دې تعریف کې داخل دي چې نه د الله تعالی حقونه پېژني نه د مخلوق حقونه پېژني، دا د رحمت نه لري. او د الله تعالی په رحمتونو کې لوی څیز ایمان او د دین توفیق دی. نو ظالم سړي ته به توفیق نصیب نشي. او قرآن هم دغه مضمون ذکر کړی دی چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین، الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. نو بیا چې کله ته هدایت نه کېږي، هدایت یې واخیسته چې د رحمت نه خدای لرې وتلي دي او لوی رحمت خو د دین توفیق دی، نو دا خلک په سرکشۍ کې ورځ په ورځ باندې کلکېږي او تیزېږي او جرایم پیشه خلک ته جوړېږي. او دې خلکو باندې چې څومره خواریم کیږي نو داسې خاص فایده نه ښکارېږي.